د کم قوم فیصله غلطی وی او فیصله په ذاتیاتو باندې وی هغه قوم ته به خدای پاک چرم خورز نه خي. عزیزانو که ژوندۍ وای نو دا بدر تو خیم چې د پاکستان قوم حشر چه ده اب ډیر خراب زکه چې هر یو قوم چې د الله نه باغیش نو هغه قوم باندې خدای عذاب راش. خدای عذاب به کله کله بعضی قومونو باندې د لیدو په شکل کې راتلو کتب ورته عذاب به پراغه او بعضی قومونو باندې عذاب په داسې شکل کې براغه چې ورته په پتم نه لګیدا او د خدای د عذاب په لپیټ کې براغه. نن پاکستانی قوم ته پتم نه لګي او د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې دي او دوی په پويږي. د دوی مثال داسې دی لکه د کافرو متعلق خدای پاک ویلی دي چې صم بکم عمی فهم لا صم کان دي دوی بالکل حق ورتوایا او اورینا ګونګیان دي جبه په حق تلفظ باندې خوځي نه بل او وړاند دي حق ویني نه. نن دغه آیات مصداق مونږ هم ګرځېدلی حق وایا اوروي نه که اسی بیا دسی چلی تاسو بازی وقت کې وګورئ په دې ادیرو باندې یا د اخترونو په دې منځونو کې یا د جمعې منځ کې بعضې سړیا سے بای دیوې غوندې گیر شي نو ساواز اوري د لوډ سپیکر چې دا مولا څه لګیا دی لیکن دا تمیز نه کوي چې دا د څه وي. لکه قرآن کې خدای پاک د حیواناتو متعلق وایي چې دا زناور چې دي دوی نه اوري مگر صرف یو आवाज اوس چیلای دا یا غوی ده یا میخه ده یا خر ده یا سنډا ده هغې ته چې ته آواز وکړې نو د هغې غوږونه قوت سما خوشته واوري چې زما مالک څه آواز وکړو لیکن هغه تمیز نشي کولی چې دا د مالک اوې څه. اوس یو خر روان دی او هغې خر ته وی چې هیش نو هغه مخ راوګرځئ چې څه آواز مې واورېده ته ورته ویل واپس راشه دلته راځه په دې بیا نه پوهېږي هغه هیش آواز د خر واورېدو لیکن دلته راشه یا گیا وخوره یا واښه وخوره په دې بیا خر نه پوهېږي. نو نن زمونږ مثال د څاروو دی حق خو اول شته نه او که څوک وایي نو دا قوم صرف آواز اوري تمیز نشي کولی چې دا ده وویلې څه. اوس به هغه خلق مونږ کم ځای پیدا کوو کم ځای به پیدا کوو
چې پیغمبر ته براله یو خزه ورته راله و یا رسول الله ما زنا کړې ده او په ما باندې د شریعت حد جاری کا چې زما دا ګناه دنیا کې ختم شي چې آخرت لپاتې نشي خزه حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زبی بي تلاړه شو سورځ پس بیا راشه مطلب دا و چې د دې خېټه کې حمل دی چې دا لری شي بیا وګورو سورځ پس رااله او هغه بچی شوی نو بچی غیږ کې نیولې دی و یا رسول الله ازما خېټه کې چې څو ختم شو اوس په ما د شریعت حد جاری کا حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیبي د دې 2 کاله د پيو میاد ده دا چې د پيو نه ختم شي نو بیا وګورو مطلب دا و چې دا بلار شي او بیا به نه راځي چې لاړه 2 کاله پوره شو 2 کاله پس رااله او ماشوم له د خوراک څه شی په لاس کې ورکړي و یا رسول الله دا زما بچي په خپل خوراک کولې شي اوس ما تاجت نشتا نو په ما هغه د زنا حد جاری کا چې آخرت لپاتې نشي تاسو وايي په ایمانو بکیدا نو بکې او زه ملایم زه بداو کوم چې قاضي تراشم چې ما دا ګناه کړی دا په ما زب په 15,000 منه صابون ځان وینځم کا الټا بتا کافر کوم داسې به څوک مسلمانان خدا خلق دا خزي مسلمانان وي او دا سړي مسلمانان دا مونږ څه بلای مونږ مسلمانی خلری کا خلری خبره ده اخو نشتا انسانانم نیو انسانیت را کی نشتا انسان لفظ په ترجمه ځان پوي کې انسان یو سړی ته انسان نه جګړه بدر سره وکړي ته انسان نه په ایمان درته چې حقیقت کې ته انسان نه انسان ویلې شي د یو بل سره مانوس د یو بل علاج په یو بل قربان یو تبی نیولې دی او تو ورته په کټ کې سملې چې زه خو مړ کېږم چې ته تبی ولې نیولې انسان خو دې ته وایي نن انسان را پاسي او د انسان غوښې خوري انسان را پاسي د انسان کور لوټ کوي انسان را پاسي د انسان ځان ضایع کوي ځان لار شي تا بنی آدم هم نه دي بنی آدم څه ته وایي مونږ بنی آدم یو مولانا روم وی زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تعالی خدای درکړې چلا دا خپل بندګای لا ستا ژوند د څه لپاره دی چې ته په ژوند کې د خدای بندګي کې زندگی بے بندگی شرمندگی د چا په زندګۍ کې چې د خدای بندګي نه و
د دې سړي نه لوی رسوا او ذلیل د زمانې بل نشته. دا رسوا او یو شرم د زمانې دی چې د چا په ژوند کې د خدای بندګي نه. بیا هر سړي ته ګوره ځان ته زبرګ هر سړي. اوس منځګزار چې دي هغې خو اولیاء دي صاحب، هغه ډېر لوی خلک منځ نه چې راوځي ته به وایې چې اوس یې ملک ټیپر کړو. دا منځګزار لرې کوه منځ. دلته یو ولي د زمانې میراث تقسیم یې کېده، بزرګ هلکه خویندې میندو یې څه ما ته وایي چې خویندې میندې پکې مولانا صاحب چا کړي؟ په پښتو کې لا خور او مور لم څوک کیسه ورکوي، ګیره برګ منځونه خویندې میندې وایي پکې لا چا. داسې مې ورته کته مال خویندې میندې پکې هغه چا کړي دي چې ته چاته سجدې لګې. وی چې اوښه دومره زبرګان هم نه یو که نه. دا د دې منځګزار والا دا چې لږ ډېر ښه امتحان در باندې نه دی. یو پیشو رالی یو زبرګ ته ویلې ما توبه کړې ده د هرې ګناه. هغې ویل په ارام کې نه پیشو توبه ویستل. ویلې نه جي زه به تا سره ناست یم. ویل بلکل دې توبه کړې ده؟ ویلې بلکل مې توبه. یو مرید ته ویل ول ورشه چېرته مږه پیدا که مږه. مرید یې لاړو یو مږه یې را پیدا کړه. ویل د دې پیشو دې مخې ته یې پرېږده. خو چې د پیشو مخې ته یې مږه پرېښوه پیشو پیر په ځای پرېښوه مږې پسې منډه. چې منډه یې کړه مږه یې راونیوه او ویې خوړه. پیر ورته وایي ما چې تا ته وی چې پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یي پیښه. پیشو تر هغې پورې زبرګی چې تر څو یې مږه نه یي لیدلي. دا مونږ چې زبرګان یو مونږ مږه نه ده لیدلې. مږه چې مږه وګورو بیا زمونږ زبرګي وګورو. چې مږه وګورو. پروسه کال یو جنازه کې یو ما ته به وی یاره دا مړي پسې اسقاط مات چې دی ښه نه وي او ګناه ده او پلانې دی. ما ته څه وی خوار شي ما خو په ټول عمر کې اسقاط نه دی اخیستی. په ټول عمر کې په ما دې څوک سرسایه ثابت کی، په ما دې څوک اسقاط ثابت کی، په ما دې څوک ختم کې پیسې ثابتې کی. ما ته څه وی نو مړی شوی نو هغه دیره کې زموږ اسقاط ویشی دي. نو چې دې بزرګ لی وروړې څه وخت کې دی ویل هغه ورته جیب کې واچولې. چې جیب کې واچولې دم پې واسکټ را داسې زه ورته داسې بل طرف نه راتاو چې راتاو شم هلکه څنګه چل دی سې درکړه که نه؟ وی ارامي دی په جیب کې په زور را واچولې. دا ټکی مې هغه ته مو کړو. مال پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یي پیښه. چې رالې نو اوس دا خیال نه کې چې د دې مړي اسقاط به زه څنګه عالمه چې واړه واړه بچي پاتې ښځه یې کونډه شوه یتیمان تې پاتې دي زه به څنګه عالم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې مسلماني خو پرېږده مونږ انسانان هم نه یو. انسانیت هم راکې نشته ځکه چې یو بل سره مانوس نه یو. زمونږ او د سپو یو مثال دی. سپي یو سپی چې لاره کې ناست دی او بل سپی تېرېږي نو د دې سپي تماشه ته وکړه. دا خو د کلو خلک یې تاسو به بارها لیدلي. سپي خو پېژنئ که نه
तो बनी आदम तोब न पेजन स्पे उगोरा स्पे नास्ते और बल स्पे तीरीगी कुछ दा बल स्पे और तदासी उगुरनु दाबम खली दिली उस्ताद सवेली बेख्ती उसे चे और तगरे के हुआ है पैमान मुंग दसी यू कर यो सड़े पलार तीरीगी मुंग दस्पी कुंदी नो मुंग इंसानानम नहीं मुसलमानी खुदर के नार पैगंबर तागा खजावई चे जमाद दी बची मा ता जरूरत निश्ता दे पखपल रोटे पड़े हुजूर अलैहिस्सलाम वर्तो फरमायल चे द खुदाए बंदे तब दे खपल ईमान के सुमरा कामिल है जई बा बचे ते लरी कई ओ बोए जई संसारे कई चे रजम ले बोतला मसला दादा चे खजा चे रजम कई नो नीमा नीमा बे पसबका के खाखा की चे रजम ले बोतला او پکانو وشتل صحابه او شروع کړ نو یو صحابي دا په دې مخ پکانی وشتا نو دې یو وای आवाज رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته په غوسه او ورته یو فرمایل چې او صحابي زما د خدای په ذات قسمی چې د دې خزه د دې وای ثواب کا زما امت له خدای ورکینو یو بم جهنم تلار دی د دې دا وای خدای ته دومره عزیز دی او دا په دې خپل ایمان کې دومره کامل دی مسلمانان خواغو چې جرم به وکړو په خپل براله او د پیغمبر په مخ کې به اقبال جرم وکړو چې ما دا جرم کړی دی مالا سزا را کئی نن پا پاکستان کے اگورا شریعت بل نہ پاس کی گی اور نہ دین دا امید شتا دے سملے اور دے ممبرانو نہ دا امید چرتا دے چپ ملک بشری آرڈیننس پاس شیو شری نظام بشیو دا ملک فیصلے با پا قرآن کی گیو داغه د شیخ چیلی تصور دی لیکن د شریعت نوم چې سوکوالی تاسو بیا د دې دا بمباری په ګوري خزي بیل را ببرش سړی بیل را ببرش منبران بیل را ببرش اوس تاسو قوم په دې چرته لیدلې چې کم قوم پیر پګاړه تم بزرگ وای امزبرگ لکونا مریدانی دی لکونا اغوائی که د شریعت نم چاواغستو زبے مقابلہ کو آقام پا بزرگائی میں پا دے ملک اگورا آغا خان سر آغا خان چه پاکستان تراشی نو زمونگ دا ملک وزیر اعظم او زمونگ د ملک صدر داغه استقبال ته ایرپورٹ ته ورځي او آغا خان هغه شیعه دی چې آغا خانیان د په خدای مني شکل یو ګورا خزه انګريز ادا د شکل ته وګوره کمپلیټ انګريز دی دا هم یو مستقله دنیا ستا په دې ملک کې اوسي دام انسانان دوی تم بني آدم وای خلک ستا دې ملک لړې امدادونه ورکړي اسپیټالونه جوړ کړ کوئټه کې اسپیټال جوړ کړي کراچۍ کې آغا خان فاؤنڈیشن اسپیټال جوړ کړي مونږ پکې علاجونه دام یو مستقله دنیا ستا په دې ملک کې قادیانان وګوره مرزا غلام احمد یو پټواری و د خپل علاقې داوی د پیغمبرای وکړه نن ستا په ملک لویا دنیا داغه امتیان دي لویا دنیا هغه ته پیغمبر و
داغه یو کتاب دی کشتی نوح هغه وګورئ درته به دا پته ونه لګي چې دا سړی او که ښځه وه یو مستقله دنیا هغه پسې روان په دې پېښور کې وګوره بعضې ملنګان ګرځي او دا کم صادر داسې په اوږاو د ترخ لاندې ویستی د اوسپنې چمټه ورسره نو په کوڅه کې आवाज وکړي چې لال شاباس قلندر دې مال ښځې رامنډه چاله خورې بزرګ را چې ورته داسې وګوري نو ښځې یو بل ته وایي چې خورې سترګې سرې دي سوچه سید د سیدانو سترګې به سرې سیدان خو د پیغمبر اولاد دی او د پیغمبر سترګې قدرتی تورې وي قدرتی یو ورځ د جمعې ورځ وه په منبر ولاړو صحابو چې داسې ورته وکتل نو د رانجه اچولي نو یو صحابي بی اختیاره شو او आवाज یو کو چې اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکی چشمے سیاداری دیگر سرما درو کر دی قربان تانے محبوبہ د بلا د پاسه د بلا بلا جوړه کړه یو د اسی سترګې توري دی او یو د پکینن لا رانجم اچو سیدان خو او زمون خزه وای چې سترګې سری هغه سترګې په 400 سری کړي او وای دا سوچا سه نو سب عظیم قهر زمون د عمل کا اخته دی په عظیم قهر عقائد کده دوی ولټه دا پیور مشرکان بدر ثابت شي پیور جدی کې د اسلام پوی نو د دې وجنه عزیزانو دین نه لري اهل دین نه لري اهل دین تسپک ګوري نو خدای بم سپک اور سارا تچاوے مردان کے مولانا احمد سے فیل مال فیل نشو فیل اکڑو اس چا فیل کو کم چی پاس شو آچے دا چایارو آغا پاس کرو او دا ملاو دا فیل نہ دے فیل اکڑو نو خبر بلا دا چې تاسو به انجام ګورئ دا هغه حکمران طبقه چا چې په دې ملک کې د خپل مفاد د پاره علما فعل کړی دي دې د پاره چې دوی په اسمبلی کې چرته د حق आवाज وکړي دومره پلانینګ صفایه سره لکه چې دی حکومت جوړ کړو دا د پاکستان په تاریخ کې تر اوسه پورې یو حکومت نه اوس تخت بکم خوا زیبکم صدر غلام اسحاق کدا پلاننگ جوړولو نو که بنی آدم یې نشي رانیوی نو خدای خو یې رانیوی شي که نه شي رانیوی نواز شریف کدا پلاننگ جوړولو که بنی آدم یې نشي رانیوی نو خدای خو یې رانیوی شي که دا تیر حکومتونه چې خدای راونی و بیا چا خلاصولی شو که زمونږ د صوبې حکومت بزرگان
بنی آدم یې نشي رانیوی نو خدای خو رانیوی شي که نو د خدای د عظیم گرفت انتظار کوئ او په دې منبر که ژوندی او درته به وښیم چې وملیدو چې خدای راونیو نن یې څوک راټینګولی نشي. نو عزیزانو عرض مې داو چې زمونږ هر حکومت چې راشي هغه ناکام ولی شي. اوس ته ماته ووایه چې یو حکومت د قومي اسمبلۍ منبر په 12 بجې د ورځې قتل کیږي او آئی جی آئی غندی حکومت موجود دی او د قومي اسمبلۍ منبر قتل کیږي نو چې د قومي اسمبلۍ د منبر تحفظ نشته نو مونږ به کوم خوازو